شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، د رمضان د اخیری عشره د اخیری 10 ورځې دا ډېرې قیمتي ورځې دي او ډېرې غوره ورځې دي، خو چې په دې کې سړی عمل وکړي او کوشش پکې وکړي. دا دونه غوره ورځې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې کې شپه ژوندۍ کوله، خپل اهل به پکې راپاڅاوه او دارنګې خپل لنګ به مضبوط کو. معنی دا ده چې ځان به تیار که عبادت ته. دارنګې محترمو، په دې شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی کېږي. دا د 1000 شپو نه بهتر ده. دارنګې محترمو، په دې شپو کې قرآن کریم نازل شوی په لیلة القدر کې، او دارنګې په دې شپه کې په لیلة القدر په شپه کې ملایک هم راکوزیږي. دارنګې دا شپه د سلامتۍ هغه شپه ده او دې ته مبارکه شپه ویلی شوې ده. دارنګې محترمو، چې په دې شپه کې څوک ودرېد او عبادت یې وکړو، الله رب العالمین د ټول ګناهونه معاف کوي. لکه حدیث کې راځي: من قام لیلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې په لیلة القدر کې ودرېد د ایمان او د ثواب په نیت باندې، الله رب العالمین د ټول مخکینی ګناهونه معاف کوي. دارنګې محترمو، دا دونه غوره شپې دي چې په دې کې اعتکاف هم کول فکار دي، ځکه په هغې کې هم ډېر زیات اجر دی. او دارنګې یو موقع او فرصتي چې سړی پکې کثرت څه تلاوت وکړي او دارنګې قیام پکې وکړي او ډېر عبادت پکې وکړي. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته په دې شپو کې د ښه عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.